احمد له حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کړی دی چې هغه ارشاد او فرمایل چې یو سړی ځان ته جامې په قیمت باندې واخلي او په دغه قیمت کې صرف فقط 1 روپۍ د حرام وي، نو ترڅو پورې چې دغه جامې دغه انسان په تن باندې وي، الله تبارک وتعالی دغه انسان مز نه قبلوي، دغه انسان عبادت الله تعالی نه قبلوي. که موږ تاسو په معاشره کې وګورو، موږ مز او دس الحمدلله کوو، موږ روجیم نیسو، خو لیکن موږ دې ته نه ګورو چې آیا موږ پر خپله ګېډو کې حلال مال وراچولی دی او که حرام مال مو اچولی دی، آیا موږ په خپل دې جسم باندې دغه کپړه په حرامو مال باندې اخیستې ده او که په حلالو مال باندې مو اخیستې ده. بیا ابن عمر رضی الله تعالی عنہ 2 ګوتې راویشتې او په خپله غوږونو کې دننه کړلې او ارشاد وفرمیل که چیرې دغه حدیث ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه نوي اورېدلی، نو الله تبارک وتعالی دې دا دواړه غوږونه زما کاڼه کړي.